د حضرت موسی علیه السلام واقعا بیانوي چې موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله وکړه او فرعون چې کوم د مقابله د لپاره ساحران جادوګر راوستي 72000 یا 70000 یا 30000 یا 12000 یا 300 او یا 900 دوی نه موسی علیه السلام مقابله وکړه ساحرانو ایمان راوړو بیا د دې مقابله نفس موسی علیه السلام شل کاله په دې مصر علاقه کې تیر کړو د فرعون په دې علاقه کې شل کاله موسی علیه السلام تیر کړو او دغه قوم معجزون علاوه نور هم معجزه الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام له ورکړي وي هغه بکره چندخان په دوی باندې عذاب راتلو فرعونانو باندې کله به هغه وینه وا کله بسپګي وی کله په خراس کا کې بوتا هغه وینې ښکارا کېده دا ټول هغه عذابونو او دوی به وعده کولې چې دا عذاب زموږ لري شو موږ خبره منو بیا به عذاب لري کېدو لیکن دوی به خبره نه منله شل کاله فس الله تبارک وتعالى چې کله د فرعون د هلاکت او د غرق کېدو اراده فرمایله او دا هغه د قوم نو الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې د شپې ځان سره د بنی اسرائیل روان کا د مصر علاقې نه د مصر د ملک نه او شام ته بوز خپل ابایی وطن ته او کله چې موسی علیه السلام یوسف علیه السلام سره چې کوم پلار راتلو یعقوب علیه السلام مصر ته د شام نه دا تقریبا 90 یا 95 یا 92 کسانو او چې کله د موسی علیه السلام سره د مصر نه وتله نو دوی تقریبا 6 لکه او 70 او یا 1000 او یا زره بنی اسرائیل د دوی سره د شپې دوی روان شو لار د دوی نه خطا شو چې لار خطا شو مخامخ هغه دریاب راره بحر قلزم نو د بنی اسرائیل وی ان لمدرکون بس مو مونږ د شو کا فرعون ته پته ولګی چې دا کسان خو د جشن په بانه باندې ودی دي او زموږ د خلکو نه هغه کالم راغستې دي او دوی خو دې روان شوی دي فرعون هم را روان دي سره د هغه وزیر حامان هم را روان دي بل هم را روان دي بل ټول را منډوي او چې کله دوی قوم ته پته ولګی د بنی اسرائیل ته موسی علیه السلام قوم ته موسی علیه السلام ته چې مو مونږ د شو الله حکم اراده کیږي قلنا لا کلا ان معي ربي سيهدين موسی علیه السلام فرمایي چې نه امرګه الله تبارک وتعالى زما سره دی الله تبارک وتعالى طرف حکم وشو چې بحر قلزم لرا هغه خپل همسا مبارک وه چې هغه باندې وهلو هغه نه دولس لارې جوړ شوې هغه د دولس سړو آغاز قزامن او قبيله وي دولس لارې شوې او د بنی اسرائیل د شپږ لکه او یا زره خلک دا د دې ځنه خپ قلار باندې وافتیدل او چې کله وافتیدل او فرعون را ورسېدو نو فرعون پیله وی چې را ورزو کله ورزو بیا چې کم مخکې هغه لخر وغته تاسو ورشي صحیح حساب دي چې هغه ور ټیک ټاک د قنرالي چې ور د زماده پر د لار کول شوې ده چې دې څنګه دا پوج ورننه وته د پوج اخیری کس ورننه وته او د بنی اسرائیل او اخیری کس هغه د موسی علیه السلام د قوم اخیری کس پورې وته چې پورې وته او دلته دا فرعونیان سره د خپل لخر ټول برابر شو الله طرفه حکم را لې او بار روان شوي او فرعون هغه غرق کړی شو او د غرق کېدو نفس الله تبارک وتعالى مخکې سپارو کې اخري له سپارو کې راځي الله تبارک وتعالى طرف حکم را لې چې دا نور ټول ختم او د عبرت د فارا سمندر لاندې بهر یو طرف ته یو غاړه طرف ته راو ورزول دلته د موسی علیه السلام واقعات پوره کېږي ختميږي